رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای که کوم انسان خپل مشوم زوی او لور دغه د خپل مور مخته د عقیدت او د محبت په نگاه سره وګوري، الله تعالی دغ انسان ته دغ مشوم ته د یو مقبول حج او د عمره ثواب لیکي. د جاهلیت په دور کې د خزو بالکل احترام هم نه وو، بالکل قدر او قیمت هم نه وو. دا د جاهلیت په دور کې صرف په عربو کې نه وو بلکې په نورو مذهبونو کې عامه د خزو حال دا انتهایی بدتر وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته تشریف راوړ، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خزې ته د مور حیثیت ورک، خزې ته د خزې حیثیت ورک، خزو ته د خوندیو حیثیت ورک، خزو ته د لورګانو حیثیت ورک. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول معاشره ته دا خبره ورپېژندله چې دا د مور مقام ده، دا د خپل خزې مقام ده، دا د لور مقام ده او دا د خور مقام ده، دا د پلار مقام ده. د جاهلیت په دور کې که چېرته به یو کس وفات شو، بیا د ده چې کومې ښځې به وي هغه ښځې به خلکو په وراثت کې یو بل سره تقسیمولې دې حده پوره چې خلکو به چې هغه کوم د دې بچیان به هم هغو به هم د دې سره نکاح کوله. حالانکه دا ښځه دې ته الله تعالی یو غټ مقام ورکړی ده. دا ښځه عام انسان نه ده، دا هغه ښځه ده چې اول الله تعالی نه دعا غواړي یا الله ما ته بچی را نصیب کا. بیا چې کله دې په نس باندې بچی پیدا شي، بیا 9 میاشتې هغه ښځه بچی ګرځوي. ښځې ته تکلیف هم وي، ښځه پریشانه هم وي، ښځه بیماره هم وي. څه دی وجې نه؟ د بچي دی وجې نه. د ښځې چې کله ولادت وخت وي بیا هم ډېره سخته پریشانه وي، ډېر سخت تکلیف وي. او چې کله بچی پیدا شي بیا د بچي جسم هم دا پاکوي، د بچي کپړې هم دا پاکوي، د بچي ګندګي هم دا پاکوي. بیا چې کله ماشوم لوی شي، که ماشوم صحتمند وي مور هم صحتمنده ده، که ماشوم بیمار وي مور هم بیماره ده. ځکه چې مور دا که ناسته وي د بچي لپاره ناسته ده، که مور ولاړه وي د بچي لپاره ولاړه ده. ځکه چې د بچي هر ادا د هر شي خیال ساتي. که چېرته ماشوم بیمار وي نو دا هم بیماره ده، که ماشوم ټیک وي نو دا هم ټیک ده. نو ګورئ موږ دا خبره بیانوو چې هغه مور چې ټوله زندګي خپل بچي لپاره وقف کړې ده، نو بیا هم چې کله بچی لوړ شي بیا هغه مور ته کنځلې کوي، هغه مور په سکونو باندې وایي، هغه مور ته غلط خبرې کوي، خپله مور پریشانه کوي، خپل مور ته دک او درد ورسوي. نو ګورئ موږ دا خبره کوو چې د موږ اهل سنت والجماعت احناف دیوبند دا مذهب، دا شیوا، دا مزاج، دا عادت کله هم نه ده چې موږ ته د موږ بزرګانو د مور نفرت را زده کړی وي. حالانکه موږ ته همیشه بزرګانو د مور خدمت را نصیب کړی ده، د مور د ادب خیال را نصیب کړی ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای تاسو کې په حقوق العبادو کې اول حق دا د مور خدمت ته. وای تاسو د مور دومره خدمت وکیا چې د هغه خدمت په وجه باندې الله تعالی تاسو ته جنت تر نصیب کړي. نو الله فرمایي وای که تاسو چیرته جنت غواړئ بیا تاسو د مور خدمت کوئ. نو د مور په خدمت باندې الله تعالی موږ ته جنت را نصیب کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای که کوم انسان خپل مشوم زوی او لور دغه د خپل مور مخته د عقیدت او د محبت په نگاه سره وګوري، الله تعالی دغ انسان ته دغ ماشوم ته د یو مقبول حج او د عمره ثواب لیکي. که چېرته موږ تاسو عمره کوو، حج کوو، دا کنفرم نه ده چې دا د الله تعالی په حضور کې قبول وي. خو که څوک د عقیدت په نگاه سره، د محبت په نگاه سره د مور مخته وګوري، نو الله تعالی دغ انسان ته صرف د کتلو په وجه باندې د یو حج او د عمره مقبول ثواب ورلیکي. مور څه عام انسان نه ده، مور ته الله تعالی یو غټ مقام ور نصیب کړی ده. یوه خبره په دې ځای کې درته بیانوم. یو عاشق و او یوه د معشوقه وه. نو دغه عاشق خپلې معشوقې ته دا وویل چې زه تا سره محبت کوم. بیا معشوقې ورته وویل وای چلو زه د تا امتحان اخلم، که چېرته ته د ما سره واقعتا محبت کوې بیا ته د خپلې مور زړه دا ما ته راوړه، زه به پوه شم چې واقعتا ته د ما سره محبت کوې.
نو دا ظالم انسان چې ټوله زندگی مور ورته یوه کړې ده، ټوله زندگی مور په ده باندې قربانه کړې ده، دا راغی ظالم او خپله مور یې نعوذ بالله قتل. د مور نه یې زړه راوایست، دی په لار باندې روان ده، د یوې کاڼې سره یې د پښه ولګېدله، دی په هغه ځای باندې وغورځېدو، چې کله وغورځېدو هغه زړه یې مخې ته داسې پرېوت، د هغه زړه نه اواز ورته راوځي، وایي ماشومه بچیه تکلیف خو به نه یې درته رسېدلی، ماشومه خوږ شوی خو به نه وې، دما خوږه بچیه خوږ شوی خو به نه وې. نو ګورئ نن سبا دور کې هم داسې خلک دي چې هغه د مور مقام نه پېژني، د مور احترام نه کوي. د مور احترام ادب یغ انسان ته علم ده چې د یغه مور په دنیا کې نه وي، چې د دنیا نه تللی وي، دته دوک درد محسوس شوی وي چې د مور په دنیا کې دلته ژوند هغه کوم مقام لري او د دنیا نه تلګ هغه کومه پریشانی لري. نو مور ته کنځلې کول، مور ته رد او بد ویل او د مور احترام نه کول، مور ته غلط خبرې کول، نو دا هغه انسان کوي چې هغه د اسلام د احکاماتو نه واقف دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د احکاماتو نه واقف دی، نو داسې هغه کس داسې کار کوي چې هغه الله تعالی ته کله هم محبوب نه وي، داسې کس الله تعالی ته کله هم محبوب نه وي. نو هر انسان ته پکار ده چې د چا مور او پلار ژوندي دي د هغو د احترام وکړي، د هغو د ادب خیال وساتي، هغه خدمت ته کوي، دومره خدمت ته وکړي چې الله تعالی د خدمت په وجه باندې د ته جنت الفردوس ورنصیب